د لویو بخښونکي خدای په سپېڅلی نامه درنو لیدونکو ګرانو هېوادوالو سلامونه او نیکې پیرزویانې مې ومنئ. هیله مند یم چې تر دې دمه به روغ جوړ او د صحت په کله یې کوئ. دا د یو ځل بیا ستاسو ورور رحمان ملک زوی یم د روسیې هېواد څخه. نننۍ موضوع به د سهار د چکر یا د سهار د ګرځېدنې په اړه وي. د سهار ګرځېدنه د کومو لاملونو په واسطه منځته راځي او څنګه یې تداوي وکړو. د سر ګرځېدنه چې دا یوه ډېره عامه خبره ده، په ټوله نړۍ کې خلک ورنه کړېږي. هغه کسان چې عمرونه یې زیات وي، یعنې عمرونه یې د 50 کالو څخه لوړ وي، په هغو کسانو کې د سهار ګرځېدنه ډېره لیدل کېږي. تاسو به ډېر کسان لیدلي وي چې کله سفر کوي له یوه ځای څخه بل ځای ته، موټر کې، طیاره کې او په نورو شیانو کې، کله چې حرکت کوي د سهار ګرځېدنې احساس ورته پیدا کېږي او حتی ځینې وخت کانګې او همداشان د زړه بدوالی ورسره پیدا کېږي. تاسو به ډېر کسان لیدلي وي کله چې پورته کېږي یا په دې کې مشکل لري، د سهار ګرځېدنې څخه شکایت کوي. همداشان کله چې حرکت کوي، په حرکت کې هم دوی فکر کوي چې یاره ځمکه ورنه تښتي، یعنې د سهار ګرځېدنې احساس ورته کېږي. حتی ځینې وخت ځینې کسان بېهوشه کېږي، له دې حالت څخه بېهوشه شي او په ځمکه پرېوځي. دا د کومو لاملونو په واسطه منځته راځي او څنګه یې تداوي وکړو. د سهار ګرځېدنه چې دا یوه ناروغي نه ده، بلکې یو سمتوم دی. لاملونه یې یو څو مهم لاملونه چې ډېر اړین دي د سهار ګرځېدنې سبب ګرځي، په دې اړه به خبرې وکړو. لومړی، د سهار د ګرځېدنې لومړی او مهمترین لامل چې د سهار ګرځېدنې سبب ګرځي، هغه د مختلفو دواګانو استعمال دی. موږ او تاسو په ورځني ژوند کې ډېر کسان وینو چې دواګانې، مثلا د لوړ فشار لپاره دواګانې کاروي. ډېر کسان به مو لیدلي وي چې بغیر د ډاکټر د هدایت څخه، بغیر د ډاکټر د سپارښتنې څخه دواګانې استعمالوي. چې هر دواګانې چې دي، ټابلیټس چې دي، نورې کیپسول چې دي، هر نوع ټابلیټس چې دي ساید افیکټ لري، چې دا زمونږ په بدن دفاعي سیستم باندې اثر کوي. که چیرې تاسو په ورځني ژوند کې داسې دواګانې استعمالوئ چې تاسو د سهار د ګرځېدنې لامل کېږي، نو هغه یو ځل بیا ډاکټر ته لاړ شئ تر څو تاسو ته دغه کوم دواګانې چې تاسو استعمالوئ دغه وګورئ او هغه کره کتنه پرې وکړي. او وروسته که چیرې دغې دوا له امله تاسو سهار ګرځئ، نو ډاکټر باید دغه دواګانې په نورو دواګانو تبدیل کړي تر څو تاسو د سهار د ګرځېدنې څخه وژغوري. دوهم لامل چې دا هغه د ورمیږ د شا یا د ورمیږ د کړیو، د ورمیږ د مهرو زیانمنېدل دي. دا په دې معنا چې ورمیږ د شا کړی چې دی د ځینو ناروغیو په واسطه، لکه اوستیوخاندروز، هرنیا او داسې نورو ناروغیو په واسطه زمونږ د ورمیږ کړی چې دی زیانمنېږي او له دې له امله زمونږ د سهار ګرځېدنې سبب ګرځي. څنګه پوه شو چې مونږ د ورمیږ د کړیو د زیانمنېدو له امله د سهار په ګرځېدنه باندې اموخته یو؟ که چیرې تاسو درد د شا په برخه کې، یعنې د سر د شا په برخه کې موجود وي، د سر د شا د برخې څخه د درد څخه کاړېږئ، نو دا ډېر امکان دی شته دی چې زمونږ د سهار ګرځېدنه د ورمیږ د کړیو یا د ورمیږ د مهرو څخه پیدا شوی وي. دریم لامل چې دا هغه ستریس، ډپریشن، خفګان، د دې له امله هم زمونږ د سهار د ګرځېدنې لامل کېږي. که چیرې یو څوک د زیات وخت لپاره خفه وي، ډېر تشویش کوي
ډېر خفګان احساس کوي، نو دا هم د دې لامل کیږي چې زمونږ د سهار د ګرځېدنې سبب وګرځي. څلورم، د غوږونو داخلي برخه کې د غوږونو داخلي برخې زیانمنېدل یا د یوې ناروغۍ په واسطه، مثلا لابرینتیت په نامه ناروغي چې ده، او همداشان د ډېر وخت لپاره لوږه یا د ډېر وخت لپاره چې مونږ وږي پاتې شو، دا د پنځم لامل دی. شپږم لامل د بدن ضعیفوالی، یعنی کله چې مونږ د بدن دفاعي سیستم کمزوری شي د ډېر وخت لپاره، نو دا هم د دې لامل کیږي چې زمونږ د سهار د ګرځېدنې سبب وګرځي. اووم لامل چې دا هغه خمیلګۍ په وخت کې، یعنی که څوک خمیله وي یو د وروسته له هغې د سهار ګرځېدنه ورسره عمل کیږي. اتم، په وینه کې د ډیفیشنسي آیرون ډیفیشنسي انیمیا په نامه، یعنی په وینه کې د اوسپنې کمیدل، دا هم د دې لامل کیږي چې زمونږ د سهار د ګرځېدنې لامل وګرځي. همداسې نور ډېر لاملونه دي چې د سهار د ګرځېدنې یا د سهار د چکر سبب ګرځي، خو دا مهم لاملونه چې ما درته یادونه وکړه ډېر مهم دي. تداوی او علاج څنګه وکړو؟ د تداوی لپاره اول ډاکټر صاحبان د نوموړي کس د وینې معاینات او نور معاینات اخلي، یعنی دا په دې معنی چې ډاکټر صاحب اول باید د سهار ګرځېدنې لامل په ګوته کړي، یعنی لامل باید وپېژني، له هغې وروسته ورته لازم سپارښتنې، لازمې دواګانې ورته هدایت کوي چې هغه بیا وروستی مرحله ده. په اول قدم کې ډاکټر صاحب وروسته له انالیزه څخه یا له معایناتو څخه هغه په دې د سهار د ګرځېدنې لامل په ګوته کوي، یعنی لامل باید وپېژندل شي چې د کوم لامل په واسطه ده. آیا د ترامبوس په واسطه ده؟ آیا د انسولت په واسطه ده؟ آیا د ورمیږ د کاړیو د زیانمنېدلو په واسطه ده؟ آیا د درملو د مختلفو درملو کارولو له امله د سهار ګرځېدنه منځته راغلې ده؟ یعنی په اول قدم کې ډاکټر باید د سهار ګرځېدنې لامل پیدا کړي، وروسته ورته لازمې دواګانې چې زه فکر کوم په افغانستان کې به په نورو نومو د دواګانې وي، خو دلته په خارجي ممالکو کې یعنې په روسیه کې ورته د بیتا سیرک په نامو یا بیتا ګیستین په نامو، سیناروزین په نامو یا سیدوکسین او د نورو دواګانې دي چې د سهار د ګرځېدنې لپاره ورته ډاکټران صاحبان هدایت کوي. خو په هر صورت په زمونږ په هېواد کې به ډېرې مختلفې دواګانې چې هغه تجارتي نومونو باندې هم راځي پیدا کیږي او د سهار د ګرځېدنې لپاره ورته هدایت کوي ډاکټران صاحبان. په کوم حالت کې باید مونږ ډاکټر ته لاړ شو؟ لکه مخکې مې چې یادونه وکړه چې دا یوه ناروغي نه ده بلکې یو سمتوم دی، خو په کوم حالت کې مونږ باید د سهار د ګرځېدنې څخه ډاکټر ته لاړ شو؟ اول، کله مو چې د سهار ګرځېدنه د 1 ساعت څخه لوړه شي، یعنی دوامداره د 1 ساعت څخه ډېره شي، په دې حالت کې مونږ باید ډاکټر ته لاړ شو. دوهم، په هغه حالت کې چې مونږ سهار ګرځېدنه ورسره لرو، د هغې سره په څنګ کې د زړه بدوالی، کانګې او د سر درد ورسره موجود وي، په دې حالت کې مونږ باید ډاکټر ته لاړ شو. دریم، په هغه حالت کې چې مونږ د سهار د ګرځېدنې سره بېهوشه کېږو، یعنی بې حالته کېږو، په دې حالاتو کې باید ډاکټر ته لاړ شو تر څو زمونږ د سهار ګرځېدنې لامل او د سهار د ګرځېدنې لپاره مهمې سپارښتنه وکړي. ډاکټران صاحبان وروسته له دې چې کله د سهار ګرځېدنې لامل پیدا کړي، مختلفې دواګانې ورته هدایت کوي او همداشان ورته نرم او ملایم سپورت، نرم او ملایم مساج او د بدن د دفاعي سیستم د قوي کولو لپاره ورته مختلف خوراک او ویټامین سي هدایت کوي. ښه خوب او ګټور خوراک دا هم د سهار ګرځېدنې
د ساه د چکر په دې برا کې ډېر کمک کوي. کورنۍ علاج هم په کولای شو کله چې موږ تاسو په کورونو کې یو. په دې اول باید د جمناستیکي حرکاتو څخه چې تاسو به انشاءالله په دې عکس کې وینئ چې سار مخکاته ونیسئ د 20 ثانیو لپاره او ژوره ساه وباسئ. همداشان بیا پورته کوئ، هغه هم د 20 ثانیو لپاره ژوره ساه وباسئ. او دوهمه کړنه چې دا هغه د لاسونو او مخونو سړو اوبو باندې مینځل دي. یعنی کله چې تاسو سر ګرځېدنې احساس کوئ نو خپل لاسونه په سړو اوبو او مخ په سړو اوبو پرېمینځئ چې هغه هم ډېره ګټه کوي. او همداشان له چای څخه لږ خوږ چای چې وي د دغه څخه هم هغه لږ چای وڅښئ، انشاءالله چې هغه به هم د سهار ګرځېدنې کې کمک کوي. خو په تکرار سره وایم چې د سهار ګرځېدنې تر ټولو مهمترین، تر ټولو لومړنی عامل چې دا چې د سهار د ګرځېدنې سبب ګرځي هغه د مختلفو دواګانو استعمال دی. نو دوستانو کله چې تاسو دواګان استعمالوئ ډاکټر ته لاړ شئ او د ډاکټر د کتنې سره سم، د ډاکټر د هدایت سره سم خپل دواګان استعمال کړئ تر څو د تاسو بدن